سلام، زه زاهد داوړ یم. نن به موږ تاسو کیمیکل بانډز او هغې قسمونه وایو او دا به هم وایو چې کیمیکل بانډز ولې جوړیږي. Chemical bond: the attractive forces which hold atoms together to form a compound or molecules are called chemical bonds. هغه کششي قوتونه چې دوه اټمونه یو ځای ساتي د کمپاوند یا د مالیکیولو جوړولو په صورت کې، نو دې ته کیمیکل بانډ ویل کېږي. مطلب دی چې دا هغه کششي قوتونه دي چې اټمونه په یو ځای ساتي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې کیمیکل بانډز ولې جوړیږي. Why do atoms form chemical bonds? اټمونه کیمیکل بانډ ځکه جوړوي چې کوم د دې آخري شیل وي، آخري مدار وي د الکترونو، هغه مور سټیبل یعنی زیات کې امپذیر شي. نو د دې دپاره چې دای د خپل آخري شیل کې امپذیر جوړوي، د دپاره یا خو الکترون ورکوي یا الکترون اخلي او یا شیر کوي یعنی شریک کوي د بل سره. All neutral atoms are unstable except noble gases. چې څومره تعدیلي اټمونه دي چې پای باندې چارج نه وي، نو دا انسټیبل وي، غیر کې امپذیر وي. مطلب دی دای خامخا چا سره عمل کوي سوا د نوبل ګیسز نه چې په پیریاډیک ټیبل کې اتم ګروپ ته. د دپاره که مونږ ډبلیټ رول او اکټیټ رول وایو نو ډیره به ښه وي. ډبلیټ رول څه ته وایي؟ ډبلیټ رول مطابق که چرې د یوه اټم آخري شیل اوله شیل وي، نو دای په دغه آخري شیل کې دوه الکترون غواړي په هر صورت، او د دوو الکترونو پوره کولو دپاره دی یا خو الکترون چا نه راخلي یا شیر کوي یعنی ورسره شریک کوي. د مثال په توګه هایدروجن په اوله شیل کې یو الکترون دی او د هغه اوله شیل یا آخري شیل هم دی، نو دته د یو الکترون ضرورت دی چې دای د خپل آخري شیل کې دوه الکترون پوره کی، نو دې ته ډبلیټ رول وایي. اوس راځو اکټیټ رول. اکټیټ رول مطابق که چرې د یو اټم اوله شیل نه علاوه بل یو شیل آخري شیل وي، لکه دویم شیل یا آخري شیل وي، دریم شیل یا آخري شیل وي یا څلورم شیل، نو په هغې کې دای اته الکترون غواړي په هر صورت، او د دې اتو الکترون پوره کولو دپاره به یا دای الکترون چا نه راخلي او یا به دا اټم خپل الکترون چاته ورکوي او یا به الکترونز د بل اټم سره شریک کوي چې د په آخري مدار کې اته الکترون پوره شي. دې اصولو ته اکټیټ رولز وایي. اکټه وایي 8 ته. نو اټمونه خپل ډبلیټ یا اکټیټ رولز مطمئنولو دپاره بل سره بانډ جوړوي خامخا. اوس راځو د بانډ قسمونه. ټایپس اف کیمیکل بانډز. د کیمیکل بانډ یا کیمیایي بانډ قسمونه. کیمیایي بانډ عموما څلور قسمونه دي. یو ته ویل کېږي ایانیک بانډز، کوویلنٹ بانډز، کوارډینیټ کوویلنٹ بانډز او میټالیک بانډز. موږ به اوس هر یو بیله بیله وایو. اوله ایانیک بانډ څه ته ویل کېږي؟ ایانیک بانډ: the chemical bond which is formed by the transfer of electron or electrons from one atom to another atom is called ionic bond. یعنی هغه کیمیایي بانډ چې په هغې کې الکترون د یوه اټم نه مکمل لاړ شي بل اټم ته او هغې نه جوړ شي، نو هغې ته ایانیک بانډ ویل کېږي. د مثال په توګه سوډیم کلورایډ کې چې کوم بانډ دی دا ایانیک بانډ دی، یا کیلشیم کلورایډ کې چې کوم بانډ دی دا ایانیک بانډ دی. سوډیم کلورایډ په لمانځ کې چې کوم بانډ دی په هغې کې یو سوډیم دی او بل کلورین دی. سوډیم اټامیک نمبر یعنی د الکترونو تعداد یا د پروټونو تعداد 11 دی، 11 او دا که مونږ الکترونیک کنفیګریشن وکړو نو 1s2 2s2 2p6 3s1 یعنی سوډیم په آخري دریم شیل کې یو الکترون راځي او دته 7 الکترون پکار دي، نو دته خو څوک 7 الکترون نشي ورکولی، نو 9 الکترون نشي څوک ورکولی. دې د وجې نه دای د یو الکترون ورکي، د آخري دریم شیل ختم شي او په دویم شیل کې 8 الکترون راشي، نو دای کې امپذیر شي. دارنګې که مونږ کلورین واخلو، کلورین چې کوم اټامیک نمبر دی یعنی پروټانو تعداد یا د الکترونو تعداد
ओवल असते 17. नो दे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोंगू को 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 यानी दे पा आखिरी शेल के दुआ प एस के राजी द्रियम शेल के और पिंज प पी के राजी नो टोटल ओवर इलेक्ट्रॉन ये पा आखिरी मदार के शेल के राजी देता दाई वो इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है नो दा यो इलेक्ट्रॉन दाई रवाखली सोडियम ना और सोडियम ना जकला हम इलेक्ट्रॉन खारिज शी रिलीज शी नो पद मुस्बत चार्ज राशि और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन वाखली नो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव मनफी चार्ज दे नो पे मनफी चार्ज राशि और दे दवाजे ना द मुस्बत सोडियम और द मनफी क्लोरीन पखपला के अट्रैक्शन यानी कशशी कोवात पैदाशी और दो योजाइशी नो दे कशशी कोवात ता चूंकि द इलेक्ट्रॉन द यो एटम ना द बलो ता द तलो दवाजे ना पैदाशो यानी सोडियम ना इलेक्ट्रॉन लाड़ो क्लोरीन ता दे दवाजे ना कशश पैदाशो नो देता आयानिक बांड वयल केगी द आयानिक बांड पर सूरत के बस दा खबर ज़रूरी उगणम चे दे कुमो एटमो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कुम फ़र्क भी पके आगा पर 1.7 यानी पर यो इशारिया ओवन अजियात राशि नो दे के बा आयानिक बांड मिसाल पतोगा बंदे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द क्लोरीन चुकुमदा गद्रई इशारिया योश पगदा और द सोडियम चुकुमदा आगा सेपर इशारिया ना द्रेदा नो दी की जकला डिफरेंट सुबह से नो आगा 2 यानी 2 द्रई रजी नो आगा प यो इशारिया ओवन अजियात रजी नो दे दवा जना प दे के चिकुम बांडवी आगा आयानिक बांडवी और बला खबर अगरचे पडेरो किताबों के दाली के लिए शवेदा खूब इवा खबर बला हम दा शेल्डिंग इफेक्ट हम प आयानिक बांड के या कोवेलेंट बांड के किस्मों के यो हाट किरदार दे उस रजू कोवेलेंट बांड था कोवेलेंट बांड सतवयल केगी द बांड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बांड आहा बांड चे द इलेक्ट्रॉनो बाह में यानी पखपला के द यू बल सारा शरीक का वलो दवाजे न जोड़शी आहे ता कोवेलेंट बांड वयल केगी यानी पर कोवेलेंट बांड के यो इलेक्ट्रॉन द यो एटम और बल इलेक्ट्रॉन द बल एटम वी और पखपला के शरीक के और द्वाड़ा जानसरा द द्वाड़ा इलेक्ट्रॉन सबवी नो दे दवाजे न देता कोवेलेंट बांड वयल केगी द मिसाल पतोगा हाइड्रोजन चुकुम मॉलिक्यूल दे या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड चुकुम मॉलिक्यूल दे नो पदे के कोवेलेंट बांडुना मौजूद दी मसलन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर चुकुम दे एक थे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मूंगो को 1s1 यानी दे पा वाला शेल के सिर्फ एस ऑर्बिटल दे और पगे के यो इलेक्ट्रॉन दे चूंकि वाला शेल के 2 इलेक्ट्रॉन राजी नो देता यो इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है नो दाहरंगे जो 2 हाइड्रोजन शी नो द्वाड़ो ता यो इलेक्ट्रॉन ज़रूरत हुई उस यो हम नशी वर्का वाले इलेक्ट्रॉन नो द्वाड़ा दा इलेक्ट्रॉन पखपला के शरीक की नो दा 2 इलेक्ट्रॉन यो एटम द जान सरा हिसाबी और बल द बल या खपल जान सरा हिसाबी नो द द्वाड़ो 2 मुकम्मल राजी दारंगे का मूंग उगोरो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 यानी आतदे नु कदे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो को 1s2 2s2 2p4 यानी 2 और सलोर अत इलेक्ट्रॉन पाखिरी शेल के शपग इलेक्ट्रॉन राजी 2 प एस ऑर्बिटल के और 2 प पी सलोर प पी के पातिशी नो शपग इलेक्ट्रॉन ये पाखिरी द्वयम शेल के राजी मदार के राजी नो दे दवाजे न दता 2 इलेक्ट्रॉन नोर हम पकार दी चे ऑक्टेट रूल्स मुतमईन शी दारंगे बल ऑक्सीजन तब हम 2 इलेक्ट्रॉन पकार वी नो न यो ऑक्सीजन वर्का वाले सी द 2 इलेक्ट्रॉन न द बल वर्का वाले सी दी दवाजे न 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पखपला के शरीक की यो एटम ये दजान सरा हिसाबी बल एटम ये दजान सरा हिसाबी और द्वाड़ो अता त पूरा शिपा आखिरी शेल के टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बांड्स कोवेलेंट बांड के स्मुना 2 तरीकों सरा दे के स्मुना दी यो तरीका दा सिंगल कोवेलेंट बांड द कोवेलेंट बांड विच इज फॉर्म्ड बाय 1 pair of electrons between 2 atoms is called single covalent bond चे आगा कोवेलेंट बांड चे द युवे जोड़े ना जोड़शी द इलेक्ट्रॉन होना नो है ता सिंगल कोवेलेंट बांड वाई मिसाल पतो का हाइड्रोजन पलमास के चुकुम बांड दे देता सिंगल कोवेलेंट बांड वाई दाहरंगे
A double covalent bond, the covalent bond which is formed by two pairs of electrons. هغه covalent bond چې دوی جوړې د الکترونونو جوړ شي نو هغه ته ډبل کوولنت بانډ وایي. مثال په توګه باندې اکسیجن اټمو پلماس کې چې کوم بانډ وي اکسیجن مالیکول جوړوي نو دا دوه جوړې نه جوړ شي الکترونونه یعنی څلورو الکترون پکې انوالوډ وي نو دې د وجې نه دې ته ډبل کوولنت بانډ وایي. دارنګې ټریپل کوولنت بانډ, the covalent bond which is formed by three pairs of electrons is called a triple covalent bond. مثال په توګه په نایټروجن کې نایټروجن په آخري شیل کې 15 الکترون دي, بل نایټروجن په آخري شیل کې هم 15 الکترون دي. درې الکترون دواړو نایټروجن ته پکار دي نو د 3 الکترون نه یو ورکوي نه بل په خپله کې شیر کی اشتراک وکړي مشترکي کی نو ټریپل کوولنت بانډ 3 جوړې شي نو ټریپل کوولنت بانډ ورته ویل کېږي. کوولنت بانډ یو په بل ترتیب هم تقسیمېدی شي پولر کوولنت بانډ او نان پولر کوولنت بانډ. پولر کوولنت بانډ, the bond in which the pair of electron is unequally shared by two atoms is called polar covalent bond. هغه باند چې پای کې د الکترون کومه جوړاوي چې کومه نه باند جوړ شوی وي هغه غیر مساوي طریقې سره په خپل کې مشترک کړي شوی وي. مطلب دې د شیر پیر چې کومه اشتراکي جوړه ده د په یو اټم په طرف لږ زیاته زی او د بل اټم په نسبت باندې یو زیاته کشش کوي نو دینه پولر کوولنت بانډ جوړ شي. پولر مطلب په یو باندې لږ معمولی پارشل یعنی جزوي طور پر منفي چارج راشي چې کوم طرف ته الکترون زیات زی او چې کوم نه الکترون لري زی نو هغه باندې جزوي مثبت چارج راشي نو دې د وجه نه دته پولر کوولنت بانډ ویل کېږي. مثال په توګه د HCl چې کوم دی هایدروکلوریک اسید چونکه دا اشتراک شده جوړه کلورین په طرف زیاته زی نو دې د وجه نه په کلورین باندې جزوي منفي چارج راشي او هایدروجن باندې منفي مثبت چارج راشي. او نان پولر کوولنت بانډ, the bond in which the pair of electron is equally shared between the two atoms is called non-polar covalent bonds. یعنی هغه باند چې پای کې د مشترکه جوړه چې کوم اشتراکي کړی وي د الکترونو دا جوړه بالکل مساوي طور باندې تقسیم وي نه په یو سایډ باندې زیاته زی نه په بل سایډ باندې زیاته زی. مثال په توګه باندې هایدروجن پلماس کې چې کومه اشتراک شده جوړه ده مشترکه جوړه ده نو نه یو هایدروجن یې زیات وړل شي نه بل یو شانتي وي نو دې د وجې نه دا نان پولر وي. عموما چې د الکترونیګیټیویټي کوم فرق وي کوم ډیفرنس وي د دوو اټمو هغه 0.2 یا 0.5 پلماس کې راشي نو دا نان پولر وي یعنی دې باندې مثبت جمع چارج نه راځي. نان پولر د لپاره عموما دا خبره یو خو ډیره ضروري ده چې یو شانتي اټمونه چې کله مالیکول جوړوي نو هغه اکثر نان پولر وي او بلکې د الکترونو کوم تقسیم دی د سنټرل اټم اخوا دیخوا ټوټل ارد ګرد دا په یو ترتیب د مثال په توګه CH4 میتین په میتین کې هایدروجن په رائټ سایډ لیفت سایډ ګستا خی طرف ته برا لاندې ټول یو هایدروجن دی نو د الکترون یو طرف ته او بل طرف ته نشیتلی ټوټل بالکل ایکولی یعنی مساوي طور باندې تقسیم شوی وي د سنټرل اټم د کاربن اخوا دیخوا نو دا هم نان پولر دی. اوس راځو کوارډینیټ کوولنت بانډز ته. کوارډینیټ کوولنت بانډز ته یې د کوولنت بانډ ان ویچ د شیرډ پیر اف الکترون از ډینوټډ بای اونلی ون اټم یعنی هغه اشتراکي بانډ چې په هغې کې د اشتراک لپاره د الکترونو چې کومه جوړه وي هغه یو اټم ورکوي د بل اټم یې صرف ترې واخلي. د مثال په توګه په هایدرونیم آین کې چونکه واټر یعنی اوبو سره دوی الکتروني جوړې بالکل لون پیر پرتی دي یعنی هغه په بانډ کې حصہ نه ده اخیستی نو دې د وجې نه که داسې هایدروجن وي چې هغې نه هغه یو الکترون هم لاړ وي نو دته به د دوو الکترونو ضرورت وي نو دا دواړه الکترون هغه واټر هغه اوبه ورته پرووایډ کی ورته ورکي او په خپله کې اشتراک وکي نو چونکه دواړه الکترون یعنی د جوړه د الکترونو د اوبو ورکړله ورته پیش کړله د شیرینګ دپاره د اشتراک دپاره
نو دې د وجې نه دې ته کوارډینیټ کوولنټ بانډ وایي. دارنګې په اوزون کې 3 اکسیجن دي، د 2 اکسیجن په خپله کې ډبل کوولنټ بانډ جوړ کو او د یو اکسیجن چې کوم وي دې ته 2 الکترون په کار دي، نو دې سره خو شیرینګ نشي کولی ځکه چې د دواړو اته پورا دي او دته 2 الکترون چونکې د یو اکسیجن سره 2 لون پیر موجود وي، نو دغه لون پیر کې یوه جوړه د سره مشترکه کې اشتراک وکړي، نو چونکې دا 2 الکترون د جوړې په صورت کې یوه اکسیجن ایټم ورکړل ورته پیش یې کړل، دې د وجې نه دې ته کوارډینیټ کوولنټ بانډ وایي. امید ده چې تاسو به پوه وئ په دې باندې. زمونږ نور لیکچرو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، ډېره شکریه.